په شینوارو کې د جګړې زیانونه څه وو او ولس یې څومره بیه پرې کړه. دلته مرستندویو ادارو او حکومت څه کړي او تر کومې دوی ته مرستې رسېدلې. د شینوارو اړوند ولسوالیو وضعیت څه ډول دی او دوی په کوم حالت کې ژوند کوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې دي د شینوارو اچین ولسوالۍ ته راغلي او هڅه مو دا ده چې دلته د مدني فعالانو په مټ تر سرحدي سیمو ځانونه ورسوو. تر پایه راسره اوسئ. اوس اچین ولسوالۍ کاملا امنیت دی. اکثره سیمې امنیت دي او سیمه بالکل کنټرول ده او تاسو مو لیدل لاره کې چې انشاءالله کوم تکلیف به نه و. خو بدبختانه چې نه دلته دولت توجه کړې او نه دلته دی څوک راغلی چې د دې ولسوالۍ تعمیر نه وځي او د ولس غږ راواخلي. تاسو نه مو هیله غوښتنه همدا ده چې نن موږ سره لاړ سئ تر څو د ولس غږ او د ولس درد واورئ چې آیا ولس ته رښتیا کار شوی نه دی شوی، دوغمره جنګ کې چې قرباني ورکړي چا ورته څه کړي نه دي ورته کړي، ځکه چې کورونه وران دي. هغه موټر وینئ تاسو چې اوس هم کډې تر کې وځي خو خپل کورونه چا نشته. هغه سیمه چې جنګونو تخریب کړې ده ورانه شوې ده، د ولس هغه شته مشکلات په د نږدې نه وګورو. کوم ځای پورې تللی شو؟ اوس د پیښې برتنګي پورې تللی شو، باندر پورې تللی شو، مامند پورې تللی شو. انشاءالله د ولسوالۍ نه پورته 7 کیلومتره مزل نور هم کړی شو تر امن سیمې لاندې چې موږ لاړ شو. ډېر وخت دغه سیمه د عیش سره وه، هیڅ د دولت حاکمیت نه ورسره. اوس چې موږ کومې سیمې ته روان یو هغه ډېره لرې سیمه ده. اوس هلته نظام دی، دولت دی، حاکمیت پیدا شوی دی. خو کله چې دلته د عیش حاکم یوازې دغه پوستو کې د دولت حاکمیت لاندې سیمه ټوله د داعشیانو سره وه. هغې نه وروسته چې عملیات وشو ان ډېرې سیمې اوس د داعش د ولکې خلاص شوي. خو یو بده پیښه دا هم ده چې هغه سیمې چې مخکې داعشیانو سره وي اوس ټولې طالبانو لاس ته ورغلي دي او دا د غرو څومره غاړې چې دي دا د طالبانو سره په ولکه کې دي. لاندې ټیټې سیمې چې دي د ولس چې ژوند کې کا دا اوس د دولت حاکمیت کې دی پوره امن دی. یو شینواري چې ګیله که مدام د خپل دولت او نظام نه هغه دا ده چې دولت دلته هېڅ پاملرنه نه کړې. موږ تاسو چې اوس چېرته روان یو دا سړکونه ټول خام دي، مکتبونه به وینې مکتبونه وران شوي دي، کلینیکونه وران شوي دي، هېڅ د ژوند د اسانتیا نشته. بیخي خلک په داسې یو غربت کې ژوند کوي. ناهیلي هم خلک په همدې دي دولت نه چې ولې موږ ته پاملرنه نه ده شوې، ولې موږ دومره قرباني ورکړه، جنګونه تیر شو، په زرهاو په سلهاو ځوانان دلته شهیدان شو، خلک بې کوره شو، خویندې مو کونډې شوې، میندې مو بورې شوې. خو بیا هم دې سیمې ته نه پاملرنه شوې. یوازې همدغه پاملرنه ده چې دغه سیمه امن شوې. نور په انکشافي صحي په یو برخه کې د جګړې خو ډېر وخت ووته، ډېر وخت شو. ان 5م کال دی چې دلته امن راغلی دی. خو 2 پروژې 3 پروژې د بیلګې په ډول دلته داسې نشته دی چې هغې کې یو 10 کسه مصروف شي او کار وکړه. که بیا پروژه هم راځي په اچین دپاره به 3 لاس خرڅه شوي پروژې بره چې لږ ډالر ورته منظور شي دلته نو 40,000 ډالرو ته رسي. لار کې په دې یو تجارت رواني ان تر واړه چارواکي پورې په دې کې شریک وي سره، نو بیا هم ولس ته هغومره فایده نه رسي لکه څومره چې بره چارواکو ته رسېږي.
دا مخکې کلینیک او نه ډاکټرانو پکې اوس مهال یو 4 کاله کېږي چې دا اوس د بمونو او د دې خوا لګېدلی دی. دولت داسې هېڅوک هم دا لومړی ځل دی چې ته راغلې پوښتنه دې وکړو. دې نه مخکې هېچا هم پوښتنه نه ده کړې. ناروغان تاسو څنګه کوئ؟ ناروغان چیرې وړئ؟ ناروغان موږ دلته خو ټول نرسان دي خو چې ډېر غټ تکلیف یې بیا کته کوي ته او دغه ځای ته داسې خدمات دلته خو دولتي کلینیک اوس نشته؟ نه پورې غاړه کې هغه ډېر لرې. اوس که یو عاجل ناروغ ولرئ تاسو کور کې هغه څنګه کوئ؟ هغه سره تاسو څه کوئ؟ هغه مړه نه کېږي نو دلته داسې نه روغتون شته دی. ټول نرسان دي دومره نه پوهېږي. هغه هم شخصي دي ټول؟ ټول شخصي دي. دولتي خو هېڅ شی نشته؟ دلته هېڅ شی هم نشته. دا چې وران شوی دی ډېر وخت وشو. دا لومړی ځل دی چې تاسو راغلی دلته هېچا پوښتنه نه ده کړې. دا د اچین ولسوالۍ د پېښې قریه ده. د اچین ولسوالۍ نه لرې پرته قریه ده. اکثره سیمه یې غرهیزه ده او خلک یې د صحي خدماتو نه ډېر بې برخې دي. صحي کلینیک یې په دې حال دی چې اوس بیا رقم ګټه هم نه ترې اخیستل کېږي. د تیرو د داعش په عملیاتو په جنګونو کې تخریب شوی او کاملا د منځه تللی دی. د دولت او د مرکزي ولایتي ادارې دې ته هېڅ توجه نه ده کړې. اوس دلته روغتیایي خدمات څنګه دي؟ دلته بیخي صفر دي، نشته. دغه سیمه چې ده یو بل کلینیک لرو موږ پورې غاړه کې لرو، هغه ډېر لرې دی. دا سیمه خلک بیخي روغتیایي خدماتو نه ډېر بې برخې دي، سهولتونه نشته ورته، ځکه چې دا سیمه غریزه سیمه ده او کریاګانې لرې سره پرتې دي، نږدې نشته. دغسې کلینیکونه دی په دې حال ته رسېدلي، دولت بیا نه پوښتنه کړې، بیخي ترمیم دپاره امکار نه دی. دې خو ډېر وخت و کنه، څومره وخت به وتلی دی؟ دې 4م کال دی چې دا تخریب شوي دي او همدغه رقم پاتې دي. دا د وروستیو جګړو دی حالت؟ وروستیو جګړو دې حال ته رسولي دي. ولسمشر نه تر نیولې تر والي ولسوال همدا وعده کړې ده چې موږ به وران کورونه، جوماتونه، کلینیکونه دا به ټول بیا رغوو، خو هېڅ توجه نه ده شوې. یوازې د هماغه رسنیو خبرې وې تېرې شوي دي او د شینوار او بیا د اچین ولسوالۍ هېڅ توجه په دې برخه کې نه ده شوې. اوس دغه ولس څه کوي چې ناروغان ولري؟ کوم ځای ته یې کوي؟ دلته خو دا غریزه سیمه ده، یو خو ایم ډي ډاکټران نشته، یوازې نرسان دلته کار کوي. بس چې مریض پیدا شي هماغه نږدې کوم شخصي روغتون چې یې هغې ته یې وړي. هغه بل کلینیک ډېر لرې دی، که هغې نه وروسته یې کوي له وړي هغه ولسوالۍ سره نږدې دی، هغه هم لرې دی. نو دلته دغه خلک ډېر سخت مشکل سره مخ دي. دلته د صحي کلینیک د بیا رغونې او جوړېدو لپاره اشد ضرورت دی، ځکه چې دا خلک ډېر تکلیف سره مخ دي. که شپه وي ورځ وي سړکونه خام دي، هغه سیمه چې سهولت دی هغې ته دوی په اسانه نشي رسېدی. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ډېر کراته تاسو غوندې خلک راشي، پوښتنه وکړه، بیا عمل پسې لاړ شي. هېڅوک دلته داسې نه راغلی چې دغه کورونو غم یې ورسره، دغه غریبو خلکو غم یې ورسره او دغه غریبو خلکو لپاره یو کار وکړه. راشي نومونه ولیکي، سروې والا راشي نومونه ولیکي چې پلانکي کور روان دی، دسانکي کور روان دی، چې څنګه نومونه ولیکي عمل پسې ځي. بس هېڅوک دلته راغلي ډېر دي، خو لیکن عملي کار چا نه کړی. بس لیکل ډېر شوي دي خو عملي کار اوسه پورې چا نه کړی. دغه کلي کې کوم کور روغ پاتې ده؟ تقریبا دلته موږ شینواري چې دی 7 قومه دي او په 7 قومه کې 18,000 کورونه وران دي. دغه یو کور ته هم بیرته کومک ونه شو؟ 18,000 کورونو کې تقریبا داسې ویه چې چا چې وسه وه هغه خپل کورونه جوړ کړه، خو دا باقي څومره چې دي ټول خلک بې وسه دي، هېچا کور نه یې جوړ کړی. دوی اوس چیرې پراته دي؟ دې کور والا چیرته دي؟ دا خواران پراته دي په ډاکه کې، څوک په خیمو کې پراته دي، څوک په چوپان کې پراته دي، څوک ګرمو ته پراته دي، څوک په بوټي کوټ کې ځنګلو کې پراته دي، څوک یو ځای کې څوک په بل ځای کې. دلته تاسو جومات او حجرې او دغه ځایونه به دا عظیم کور دی او عظیم چې دی دا یو سرباز دی، فلحال وظیفه کې دی، غریب بېوسه دی. یو زوی هغه باندې ډېر تاوان وشو، هغه مړم شو. تقریبا دغه وجیره ده، دغه الې پله هغه ښکاره کېږي هغه وجیره ده، دغه کور و
او دا هر څه وران شوي دي بس جوړېدو کوم امکان یې نشته هغه کورونه چې هغه هم وران دي هغه سړي نوم باندې هېر شو خو هغه هم غریب کوس پروت دی ډکه کې جومات هم چیرې دا حجرې څه شو بس جومات خو یو منګور هغه وران دی مکتب هغه هم وران شوی دی او د ډاګ هغه هم وران شوی دی لطبن هغه هم وران شوی دی کلینیک هم څنګه ده کلینیک هم بس تا خپله لیدلی دی نو بس ټوټو مخ پروت دی ناروغان څنګه کړي تاسو ناروغان خو بس دلته خو نه کلینیک شته دی چې بس ناروغان له ورشي بس الله درته پراته وي نو بس ګزاره کړو نو ګولو مولو باندې ساعت تېرو بس ګولۍ راوړئ توکل په خدای ګولۍ خورئ بس ګولۍ راوړو او بس بس یو عاجل مریض یې هغه سره څه کوو عاجل مریض یې اول خو دلته ټول خلک غریبانان دي بس بیا په کار باندې پیسې راخلو غني خیل له وړو ډېر مزل نه ده لاره کې تقریبا یو نیم ساعت مزل دی د ګاډي هغه څوک زخمي یا یوه مور ناروغه دا به تر هغه ځای پورې وړلو سره نو بس مشکلات خو دغسې ده مشکلات خو ډېر زیات دي یو مشکل خو دا دی چې دلته خلک بېوسه دي و چې دلته عاجل مریض پیدا شي 2000 روپۍ به ګاډی ولنسي یو مخ ته 2000 روپۍ به هغې مخه ګاډی رانسي دلته نه کلینیک شته نه داسې ایم ډي ډاکټر موږ لرو ټول یو نرسنګ والا دلته کوزي کېدی بس هغه هم خلک ورځي بس ګولۍ مولۍ ترې راوړي دی موږ ګزاره کړو له جګړې ډېر وخت وتلی خو ښکاري چې اوس هم کیسه عادي شوې نه ده او همغه وحشت او هغه د جګړې اثرات اوس هم په ځای پراته دي بالکل همداسې ده دا د پېښې له تبند بازار دی دا داسې بازار دی چې ډېری ولسونو دلته کاروبار که ژوند او زندګي وه خو اوس چې ګورې هېڅ دلته یو نو آبادي هم نه ده او نو چا دوکان د سامان راوړی یا خپل دوکان دی وخته ګرځېدلی یا یې آباد کړی وي هغه د جګړې اثرات اوس هم پراته دي موږ چې ګیلمن یو په همدې ګیلمن یو چې دولت ولې پاملرنه نه ده کړې ځکه بازارونه نه آبادېږي چې زموږ کورونه وران شوي دي خلک دا توانایي نه لري چې کورونه راشي او بازارونه آباد که خلک بېوسه شوي څوک چې د وطنه وتي دي بیا یې داسې څه نه دي پیدا کړي چې راشي خپل کور آباد که یا بازار آباد که یا دلته داسې یو باور څوک وکړه چې یاره دا سیمه به امن به همداسې وساتل شي تلپاتې به وي ځکه ځینې انګېرنې داسې دي چې خدا نخواسته بیا د شینواري بلې لوبې ښکار نه شي او بیا هم د تیر په څېر چې د نیکه وخته د څه راته پاتې و هغه په میراث کې هغه رانه پاتې شو نورو داعش و طالب لاس ته لاړه چې بیا هغه مشکل سره مخ نه شو نو همدې په خاطر هېڅوک سرمایه ګزاري نه د جګړې وړاندې دغه بازار لیدلی و د جګړې وړاندې ما دا بازار لیدلی و واقعیت چې دې بازار له زه راغلی وم دا ډېر آباد و جم و جوش کې و ډېر د لرو پرتو سیمو نه خلک راتله د خرو والا به لرګي راوړه کچرو والا لرګي راوړه عام بازار و دا ډېر ښایسته جم و جوش کې و ډېرو خلکو زندګي ته روانه وه اوس چې راغلم ومې کتل تاسو چې دې ته زحمت راسره وویسته همدې په خاطر چې تاسو دا سیمه ووینئ هېڅ دلته یو ماشوم هم نه لیدل کېږي انسان څه چې حیوان هم دلته نشته دی دا سیمه ډېره غربت او هماغسې خلکو سره ذهني تشویش دا دی چې اوس هم لا جګړه ده دلته اوس هم لا هماغسې وحشتونه دي او اوس هم لا شینواري د بلې لوبې ښکار ته روان دي امنیت تر اوسه بیخي خوندي ده خو بیا هم دولت توجه نه ده کړې
که لاچین خو راغلو له ولسوالۍ دا د ډیورنډ کرښې ته به نږدې ساحه پاتې نوره لار هم نشته ټول ویرانه ده نو کوم یو شی به ووایي بالکل دا د پیښې اخیري تنګي سیمه ده دې نه وړاندې دا د ډیورنډ فرضي کرښه ده او ټول کلي او مکتبونه جوماتونه ټول تاسو وکاته چې دغسې وران ویجاړ دي له دې مخکې چې ځې د دې نه ښکته چې ځې دا ټوله سیمه دغسې ورانه ده تخریب سوې ده او هیڅوک هم اوس دا وس او توانۍ نه لري چې بیرته یې جوړه کړي نه دولت کومه خاصه پاملرنه پرې کړې وي نو زموږ بیا هم غږ او غوښتنه هم دا ده ګیله مو هم دا ده چې ولې موږ ته شینوارو ته د دې جنګ چې قرباني ورکړي په بدل کې ولې څه سوي نه دي دا سیمه سړک مو ولیده چې سړک یې څومره نارامه دی دغه ځای پورې امن دی دې ځای نه وړاندې بیا لږ مشکلات شته دی دا اخري پوسته ده د سرحدیانو د ولسي پاڅون کوونکو دلته پراته دي او دوی دا د لارې ډېر مشکل لري عام ولس خلک تر څو چې دا لار جوړه نشي دا کورونه جوړ نشي هیڅ داسې همکار موسسه یا د زموږ د دولت ماجرینو ریاست یا بل کوم ریاست هیڅ اوسه پورې نه دي کړي نه یې ولس سره په یو برخه کې مرسته نه ده کړې د هغه د یو بسترې مرسته هم نه ده ورسره کړې یو د اوبو کولر هم چاته نه دی ورکړی نور شیان خو پرېږده چې دغسې په بد ناورین کې پراته کورونه په دې حال دي جوماتونه خو هغسې دي نو دلته هیڅ هم مرسته نه ده کړې نه راغلي حتی دومره هم نه دي شوي چې کور نه بیرته هغه خپل لباس او سامان راوباسي ځای په ځای ختم شوي ځای په ځای ختم شوي دي او نه دا توانایي لري او نه دولت دې ته پاملرنه کړې ده دولت یوازې وعدې کړي دي او په وعدو یې دا ولس غولولی دی او بیخي ولس چې بې باور شوی نظام سره واټن پیدا کوي په همدې چې که دغسې پیښې دغسې جنګونه په نورو ولایتونو کې تعصب نه کړو فارسیوانان هم زموږ وروڼه دي خو که په هغوی سیمه کې دغه شیان شوي وی هغه سیمه به ګلې ګلزار وی د دې جنګ بدیل به یې ورکړی وی د دوی چې څه حق دی هغه به یې ورکړی وی شینواري چې د وران کورونو ولسمشر ژمنه کړې ده د مکتبونو مرسته ژمنه چې ولسمشر کړې ده دې ټولو کمې ژمنې چې شوي یوازې یوه پراشوټي خبرې وي هېڅ نه دي شوي تر اوسه پورې د شینوارو له جګړې کلونه اوړي خو لا هم د سیمې اوسیدونکي نه دي توانېدلي چاته د کور توکي له خپلو نړېدلو خونو راوباسي د دوی هر څه دلته له منځه تللي د سیمې اوسیدونکي وایي چې له کلونو تېرېدو وروسته لا هم دوی ته بشري مرستې نه دي ورسېدلې او له بد برخلیک سره ژوند تېروي قضاوت هم تاسو ته پرېږدو د دې ونې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا مو په لویو بخښونکي خدای سپارم الله مو من له لیدلو مو مننه